أبدأ بذكر الله وأصلي على الزين اللي جمع خلقه ووحد هواها. حملي ثقيل ما تشيله بعرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې مو د حضور صلی الله علیه وسلم نه ورودل فرمایل یې والله انی لاستغفر الله، الله مې د قسم وي، انی لاستغفر الله، تاکید د پورا حضور صلی الله علیه وسلم قسم خوري. او بیا یې نورسته فرمایي والله په الله مې د قسم وي انی لاستغفر الله. تو تاکیدینه جمع کړی دی حضور صلی الله علیه وسلم. انی بشکزو لاستغفر الله، البته ضرور ز مغفرت غوړه دی الله نه، واتوب الیه، او دی الله طرف ته رجوع کوو. فی اليوم اکثر من 70 مره، پرېت شي پشپتلاس ورنه زیات. گویا حضور صلی الله علیه وسلم خپل امت ته دا ویل غوړي چې زه به وجود دی چې الله جل جلاله نبی جو کړای او معصوم یې جو کړای د مشتو عقیده د چې الانبیاء معصومون عن الخطا، چې ټول څومره نبیون دي د الله جل جلاله د هر قسمه ګناه نه دی محفوظ کړي دي، معصوم دي، دینه ګناه نه کیږي. قبل النبوه اور بعد النبوه، نبوت ملاویدل نه مخشي، نبوت ملاویدل نه ورس. نبی پشان چې دا مستحیل دو الله جل جلاله دی داسې جو کړی دی چې دیو ګناه نه کو. نو وی چې والله انی لا استغفر الله، باوجود د دې ټول شرف او په قران شي الله جل جلاله حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمای غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. الله جل جلاله ته ټول مخشینی او رستنی ګناینا کچیره وای ها الله پاک معاف کړی دي شتانه، ځکه چې الله جل جلاله یې حفاظت کړی دی د ګناهینه. نبی او ګناه کې د الله په نافرمانی کې نه مبتلا کی. نو وی چې کچیره ګناه وای ها الله جل جلاله ته معاف کړی دي. دی باوجود حضور صلی الله علیه وسلم فرمای والله انی لا استغفر الله، په الله مې د قسم وی چې زه د الله پاک نه معافي غوړم او د الله طرف ته توبه وبوسم. فی اليوم اکثر من 70 مره، په واره چې پشپتلاس ورنځو. نو گویا نبی صلی الله علیه وسلم گناه یو نشته، او بیا هدای الله طرف ته توجه کیږي او د الله نه معافي غوړي د خپل ګناه. گویا مشته هدا وشای چې تاسو خو معصومون یې نه، ځکه چې یو سړی دا دعا نشي کړای چې موږ ګناه نه کړای. وندره چې څومره عمل نه کیږي، کله د سترګې ګناه، کله د غوږ ګناه، کله د فکر او د سوچ ګناه، کله د لوس او د پښې ګناه، کله د زبان ګناه، مختلف قسمه ګناهین کې سړی همیشه مبتلا کیږي. نو دی وجنه مشت است بچار دو چې د الله جل جلاله طرف ته توبه او بوسی په صدق دل سره، او توبه صحیح توبه چې وی د دغه علامات سدو. نو حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ قول دی، فرمای التوبه النصوح ان يتوب من الذنب ثم لا يعود الیه. و قرآن شي الله جل جلاله ویل دی یا ایها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا، چې ایمان ولې تو سے توبه وبسه الله پاک تھا توبه نصوحا، یعنی خالصه توبه، بالکل یعنی سچ مچ سره داسې نه چې دروغ او د دوکې او د ډېر شان نه ډاکه توبه وي، داس نه. الله طرف ته تو ټوله توبه وبسه د الله منه معافي وغوړي. خدا توبه داسې وي چې توبه النصوح. بس توبه النصوح تفسیر حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ کو فرمائی التوبه النصوح ان يتوب من الذنب ثم لا يعود اليه كما لا يعود اللبن في الضرع. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ویای چې توبه النصوح دا ته ویای
چې سړی دی و ګنا نه توبه وبوسي بیا دا ګنا ته واپس نه ورچی داسې نیت داسې توبه استغفار وی چې زو دا ګنا بالکل کاونه او دغه ګنا نه داسې معنی شي څنګه چې شوده د تین روزي بیا تی ته واپس نشیتله کما لا يعود اللبن في الضرع څنګه چې پتیک شوده واپس به بران اسی داسې د سړی د ګنا نه حزن باج کو او همیشه د پوره د ګنا پرېږدي نو دې ته وایي چې دا توبه النصوح تو چې د کوم الله جل جلاله د مستثنا مطالبه کړی مستوس الله تعالی ته یعنی پرشتیا د زړه د خلوص نه مستوس توبه وبوسي او دا د مو عزتمنه د مستوس ته ټول مسله حل دی سړی توبه وبوسي الله طرف ته متوجي وي دیو جن علماء وایي چې یو سړی ګناه نه کو یو سړی داسته چې هغه نه ګناه وکیږي خو په ګناه نه بعد دی توبه وبوسي دا سړی په الله پاک باندې لیاجت شلاږي ځکه چې دا د انسان په انسان چې الله جل جلاله دا کمای یشته او دا کمای الله پاک خپل پک شي یشته الله پاک ته خواشته دا انسان په دغه سرخوان ورکوي چې دا یو غلطي کو په غلطي نه بعد بیا د توبه وبوسي خود دې مطلب دا نه دی د مو عزت منه چې په ګناه باندې ګناه او په ګناه باندې ګناه غلطي شی ډېرې کوي مشتوس او په دغه امید باندې نوسوي چې کله واخ روشي لشکي بوت یعنی عمر زیات شي یا لشکي چې بیموري له اثر وتل نو په داس ټیم شو بیا مشتوس ته به وبوسي بیا کله کله د مو عزت منه او وخت په سړی باندې رونه شي ځکه چې هغه وخت سړی ته انتظار نه دیو جن عربیک شیای چې ته مرګ ته انتظار ما دته انتظار ما کوه مرګ خو چاته انتظار نه کو چې هغه ته ارو درې می ته بیا مهلت درکوي مقادر کوي چې ته د ګناه نه توبه وبوسه تخپل ګناه نه ځون صفاکا د خپل توبه وبوسه الله پاک سره یې سبینه صفاکا پنه ورسته ته مرګ ته انتظار کوه چې کله مرګ وروه نو الله جل جلاله د مو عزت کنه مشتوستا یعنی د فرشتینه توبه اصله توفیق نصیب کو چې هر ګناه وړي کایده کا غړتای د داسې انداز مشتوس پرېږدي چې الله په دانه باد خو ز چیرې د ګناه ته بیان ورنږدې کېږي کدا انداز وی چیرې څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې داسې پوخ د ګناه نه مانی شي چې څنګه چې شوده واپس پتیک شندريمي نو داسې کچېره توبه مشتوس واستله او دا شو ان شاء الله د مشتوس الله پاک پټول شاوال د نیو سماوي پنه ورستم الله پاک اخرات او د قبر منزلینا او د ورستینه ټول مسله بیا د مشتوس حال دي الله جل جلاله دا صحیح اخلاص سره توبه مشتوس ټول ته توفیق نصیب کو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین